بچرته دی بچرته اجرا پسې کنځل کړي یې دې زما زوی ده ورته وایي چې ته بیا ووایه چې د بیا ویلي بس په سر یې ویشتې نور دومره لالی نه ډانجه شته نه کنجه شته تاسو بچنګي به داسې د خواجه سرا پسې کنځل وغیره به داسې به هغې کړي یې ده ورته وایي چې ته بیا ووایه به چې د بیا ویلي بس په یې تندي ویشتې دې قدیر چې دی اجرا پسې کنځلو کو دی به مخکې چې د تلي یا به راغلي وله دې قدیر پسې چې کنځل وکړو نو دې دغه ورته وایي چې داسې کوه زما هغه ډېر سخت دوست دی ته کنځل مه کوه ورپسې او ورته چې نه مړه ستا د هغه اجرا مه نن ستا دی سبا د بل دی چې کنځل وکړو بس نه د دې بل ملګري ورته وایي چې نه ویلی که نه وایي د یو خواجه سرا بس خبرو ورته ویلی وایي ته ورته وایي لا ګورې موږ خو یې ټول وکنځوو لکه دا ډوټۍ کې ټول خبره هم دا کېږي نو مونږ چې ما راغلی شو هسپتال ته لاړو بیا ټول بس جی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزتمندو د اختر په شپې د نوتیې کوټله محسن خان قدیر نامي یو ځوان چې کم دی دلته کې چې کم دی قتل کړی شو او نن د هغې په ځای کې موجود یو دی راسره چې کم دی والد محترم صاحب موجود دی ګرانو عزتمندو دا تمانچې چې کمې دي نن سبا زه هم چې ډېرې زیاتې ارزانې شوې هر سړي ځان له په 3-4 روپۍ تمانچه اخیستې ده او چې بس چا سره تو تو مې شي بس بډې ورپسې رابار کی او ډزو کی د ډز شاته بیا صحیح جي چې تا دلته یو کس وویشتو نو تا خپل ځان هم وویشتو تا دلته خپل کور خاندان دا ټول په دشمنۍ باندې اخته کو حقیقت خو دا دی چې زه یو کس خو دې ګور ته ورسوله خاورو ته کوشو خو د دې شاته کانټیکسټ پس منظر څه دی هغه پس منظر باندې چې څوک هم خبرې کوي که نه نو ښه خلک په دې دشمنو کې تباه و برباد شي او ذلیل او رسوا شي بچي د تعلیم نه بهر شي بچي تعلیم حاصل نه کړی شي یاره چې ته به اوس کور نه وځمه نو په زړه کې به د دې هغې یرې چېرې دا دشمن رانه شي وی نه دي د خبرې غرض او مقصد دا دی جي چې مونږ ډېر زیات چې کم دی د تباهۍ طرف ته روان یو د کلمې رور مې دی بل پښتون دی او بس ولي کوټله محسن خان کې موجود د اختر په شپې دغه دا واقعه وشوه دی جیو والد صاحب دی د چې د اختر په شپې دا خبره راغلی نو د دې غوږونو تر تا چې رسېدلي نو په ده بس تیر شوي د کور کې که مور به ژوندی که نه ها د په مور خو به زوی هم لیونی وي هغې حالات به صحیح خو به هر حال دې لپاره دعاګویو او بل دلته خبره د انصاف ته او دلته کې انصاف ډېر زیات مشکله ده او انصاف چې کم دی د طاقتور په کور کې غلام دی او هغه غلام خو مونږ تاسو ته وایو چې د 3 کالو نه راازادېږي الله دې وکړي چې راازاد شو د خلکو ته انصاف میلاو شي کاکا جانه ډومبې دله دعاګویو الله تعالی دې تاسو له د زړه صبر درکړي دا واقعه څه واقعه وه ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې موږ غریبانانو له تاسو راغی تر اوسه پورې زموږ چا تپوس قدرې ونه کړو او بس داسې واقعه وه چې زه کور کې ودوم او بس ما پسې جواب راغو چې هلکه ستا زوی چې وویشتو ما هلکه ته به غلط شوې وایي نه ستا زوی دی زه چې لاړم هسپتال ته هسپتال کې ما وکتو زما زوی ما وکتو هغې نه بعد چې ما وکتو پولیس ویل راشه راپورټ ولیکه ما ورته ویل چې زه خو بې ګناه په چا لاس نشم ایښوی یو راته خپل مړی پروت دی یو به زه د بل ګناه لمه نو مې زه داسې کار نشم کوی زه چې کله خلک مجرم خپل دغه کم زه به هغې نه بعد بیا هغې نه بعد دعوه کوم دا راته وایي چې دا واقعه د اختر په شپې مخې ته راله او ستا دا قدیر بچی چې کم دی ده واده کړی و ده واده کړی و د 2 میاشتو زوی دی دی خپل کار له تللی و نه چا سره غم لرلو نه چا سره غرض لرلو اونګه چې دا واورېده اونګه منودم نه چې زموږ زوی به چا ویشتي هغه چې موږ لاړو اونګه خپل زوی وکتو هغه پروت و بیډ کې او جي
بس هغې نه بعد هم دا راپورټ ولیکلو بیا هم نه کسان پیژندلي نه هم څه پیژندلي دي کله چې دا مجرمان ټینګ شو بیا هغې نه بعد هم ته د مجرمانو هر ویل چې دا پلان کې دی پلان کې دی پلان کې تر اوسه پورې ماله نامیم نه راځي بغیر د یو باچا هلک نه د نه بغیر خبره څه وجي چې دا واقعه کوم دا وه چې به چېرته دوی به چېرته اجرا پسې کنځل کړي یې د زما زوی ده ورته وي چې ته بیا ووایه چې ده بیا ویلي بس په سر یې ویشتې نور زموږ لالی نه ډانجه شته نه هم کونجه شته تاسو بچنګي به داسې د خواجه سرا پسې کنځل وغیره به داسې به هغوی کړي یې ده ورته وي چې ته بیا ووایه به چې ده بیا ویلي بس په تندي یې ویشتې نو نوم خو چا سره لانجه کونجه نشته حکومت ته دا سوال کوو چې زموږ د غریبانانو دا خبرې واوره څوک ځان له ضمانتونه کوي څوک ځان له بیبیګانې کوي او زموږ تپوس څوک هم نه کوي او نه زموږ حکومت تپوس کوي چې په تا باندې څه تندر راپرېوت اوسه راپرې نه وت تر اوسه پورې تاسو چې کوم پولیس لا راپورټ هغه کړی دی څه وایي چې تر اصلي کوم ملزمان دی پورې به رسایي یعنې هغه به ګرفتاره شي هغې وایي چې موږ به یې د 2-3 ورځو کې انشاءالله ګرفتاره کړو او بس موږ خو دا لاړ شو معلومات وکړو بس موږ خپل کوشش کوو او جي د ګلبرګ تاڼې او جي ګلبرګ الله دې وکړي چې تاسو الله دې تاسو له ړومبې د زړه صبر درکړي او دا زوی دې مشرې و او جي دا مې مشرې و زه یې پې پاک ووجلم پاک مولا یې دې ووجني زه یې غر کړم د مور څه کیفیت دی کور کې مور غریبه پرته وي هر ټیم سر یې تړلي هغه همداسې پرته وي موږ سره خبرې اترې هم دا نه کوي تاسو د زړه صبر درکړي عزتمندو دلته چې کوم دی د دې دی تره هم موجود دی د کدیر دی تره سره هم یو دوه خبرې کوو دی تره دی جي صحیح دی جي صحیح دی جي څنګه جي تاسو شکر دی سلام علیکم جي خدای خوشحاله او آباد لرم دا چې کومه دا واقعه وشوه د کدیر د پولیس دغه د پولیس څه وایي تاسو چې کوم دی دلته وګرځېد تاسو څه دښمني څه تنازع وغیره چا سره شته زموږ کدیر وراره ډېر ښه هلک و صحیح دی کاروبار والا هلک و پلار له به یې خواري مزدوري کوله او موږ ډېر بې غرضه خلک یو دې کلي کې زموږ راشي تپوس دې وکړي چې دا خلک څنګه خلک دي دا زما ورور د ریډي مزدور دی ملی والا ماته که دا دی دا دې کار لذي نه کور والی دی ټول کور هم ګډوډ دی حالات هم خراب دی نو زموږ حکومت ته دې شیز کې درخواست کوم چې خدای د رسول د خاطره زموږ لپاره تاسو زموږ حق کې څه فیصله وکړئ او دا اصلي خلک چې کوم دي هغه بار ګرځي چې کوم هغه بې ګناه دي هغې دي ریسار کړي دي او نه موږ څوک پېژنو چې دا کار چا کړی دی چا نه دی کړی چې څه حکومت کړي دي هغه موږ په ځان منظور کړي دي چې یو بالکل چې څه حکومت کوي هغه به کوي نو موږ حکومت ته دا درخواست کوو خپلو مشرانو ته ټولو ته چې مهرباني دې وشي او زموږ د ورور غریب سره دې انصاف وشي ګرانو عزتمندو تاسو د کدیر څه جي جی موږ خو زما ورېرونه هم کېږي او زما جي د دې پلار د ترور زوی دی موږ له بس داسې دي زما ورېرونه دي او بس موږ خو راغلي بس کور کې د اختر په شپه سوال جواب رالو سوال جواب څه چې موږ جومات ته وځو 4 بجې وي دا واقعه 3:30 بجې شوې وه او سهار یعنې د شپې چې کوم دی د اختر ورځ وه بس موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کړو چې زموږ تاسو له رالي او زموږ د اواز تاسو اوجت کړو دا غریبانان خو ډېر عاجزه خلک دي دوی به سهار ځي او ماښام غریب راځي په دې ګرمۍ کې په دې یخنۍ کې ریړه چلی نو دوی د ډز وس هم نشته جي خو چې سوال جواب رالو موږ لمونځ وکړو چې بار ووتو نو موږ ته یو انډیوال رالو ماته ماما خبر خو نه وایي چې دغه کدیر چاوش ما څنګه وشو الله وی راته چې راشه هسپتال ته یوړو او ورځ د اختر و نو مونږ مونځ خدای شته چې د اختر مونځ هم داسې ګډوډ وکړو نو مونځ هم د سهار وکړو خدای شته چې همداسې لاړو په ګاډي به یو 2 ملګري مې نور یو زه هم ورسره یو بل راسره یو مې ورور شو راسره خو چې لاړو وګورو نو خلک ټول ناست وو خو چې مې کټ کې وکته بیډ کې ځوان نو بس هغه کدیر پکې پروت خو چې مې روزي ته وکته ما یاره ما الله خو ډېر ظلم یې والله ورسره نو دا دی خبره وي دا شعر په ټول موته کې دا خبره ده چې دی رال څلور 3 کسان
دې قدیر ته وی چې یاره دا قدیر چې دی خبرې ورساتلې کولې دې قدیر چې دی اجرا پسې کنځلو دې به مخکې چې د تلي یا به راغلي وله دې قدیر پسې چې کنځلو که نو دې دغه ورته وی چې داسې کوي زما هغه ډېر سخت دوست دی ته کنځل مه کوه ورپسې او ورته چې نه مړه ستا د هغه اجرا مه وي نن ستا دی سبا د بل دی چې کنځلو که بس نه د دې بل ملګري ورته وی چې ځان ولی که نه وي د یو خواجه سره بس خبرو ورته ویلی وي ته ورته وي لا ګورې مونږ خو یې ټولو کنځو لکه دا ډوټۍ کې ټول خبره همدا کېږي نو مونږ چې زما راغلی شو هسپتال ته لاړو بیا ټول بس د مانځه ټایم و نو دې ته ویم داسې کوي دا مونځ هم رانه خرابېږي قدیر خو غریب پروت دی اوس او بېهوش و ولې چې هسپتال کې راته وي چې یاره وي دته انتظار کوئ مونږ خو زموږ ته تمه کټ یو که نو بس بیا د هلکانو ته راځي چې مونځ وکړو بس رالو مونږ دغه اختر مونځ هم وکړو چې اختر مونځ هم وکړو بیا واپس لاړو نو خدای شته چې بس ماغه چې تلي نو بیا ماسخوتن 12 بجې واپس راغلو دا 4-5 ورځې زمونږ دا رونو او یاره د چار یې ښه کور آباد دی ټول کلي چې ټول کلي مونږ ته موجود ولاړ په دې خسېږدو باندې چې د ده بغیر د لالانو د کاکا نه د ده بله خبره ني اول داسې زما خپل داسې دی چې ځان ځیګر دی زما دا کور دی دغه مخامخ هلته اګلی کې کور دی خو چې زه کله زه دلته ناست یم او دا قدیر به راله سلام به یې واچو لاس به یې میلاو کړو ما ته یې تره لکه ما ته ټول دا تره وایي ټول زموږ لاس کلي شي زما واړل وشي زما د ټول خپل خپلوان هم دي ورکې او بل دا چې څنګه دغه شو نو بس بیا مونږ دا وویل چې یاره مونږ راپورټ وکړو دی بیا چې امانت راپورټ وکړو چې امانت راپورټ وکړو بیا واقع چې دی جیل ته لاړم دی ورسره لاړه دا څلور کسان هم دی په امبولانس کې بوتلو نو بیا دی وایي چې مونږ امبولانس کې راوستو خو مونږ نیکي وکړه خو نیکي خو تاسو نه ده کړې نو که تاسو چېرې حل نه وی ویلې په دغه کې پولیس ته سیچو ته نو ده خو په تاسو کوته نه ایښوه او نه په تاسو ایښې ده نو که دې چېرې مثال ده ته پته نه وي تاسو ده خو ویل چې زه به خپل غل معلوم وم دونه د ده وس نشته د ډز وس یې نشته مثال داسې د هغې کور نشته ورکوټ یې کور دی جي او چې دلته راله نه په دې ځای کې په دې پردي ځای کې مړي دي همداسې روغ کړو جنازې کټ هم نه ننوځي دونه خو غریبي ده جي او دې سهار نه ځان لاړ شي غریب دا اړه چلی نو دا به دې به خپله مزدوري کوي که دشمني به کوي او باقي مونږ ورسره تابعدار یو چې کوم ته ځي مونږ ورسره ځو انشاءالله مونږ ترې نه رستو نه ږو جی ګرانو عزتمندو د دې دا خبرې تاسو واورېدې د دې کم کور هغه دی هغه پس منظر هم تاسو ته ښایو د قدیر چې کم هغه 2 میاشتو هغه بچنګې کم چې پاتې شو هغه هم تاسو ته ښایو دا دی جی د قدیر چې کم دی هغه بچنګې دی کیمرامین صاحب لږ دا دې کتونکو ته وښایي د دې نامه څه دی جی سدیس د دې بچي نامه سدیس د دې سدیس نامه دا د قدیر د 2 میاشتو هغه 2 میاشتو زوی دی چې دا سدیس نامه ده د 2 میاشتو عزتمندو دا د سدیس دی دا د قدیر هغه 2 میاشتو هغه بچنګې دی دا هم چې د هغې نه ویم پاتې شو